السلام علیکم. زموږ د پښتنو یو ډیر مشهور شخصیت دی. تاسو یې اکثر هر وخت په خپلو خبرو کې سړی ستایي، خو کیدای شي چې ډیرو خلکو ته پته نه وي چې دا څوک و. زه درته نن موږ اکثر دا وایو چې یاره دې سړي ډېره ښېګړه وکړه، ډېر سخاوت یې وکړو. هلکه وایي سم سخي ارسلا خان خو دا سخي ارسلا خان نه به تاسو نه خبر. نن درته د سخي ارسلا خان کیسه کوم چې دا څوک و. سخي ارسلا خان د دې صوابۍ سره یو علاقه د زیده په هغې کې په 1793 کې پیدا شوی و. دی بیا لاړو سوات ته او په سوات کې په هغې ورځو کې حکمرانو سید اکبر شاه، د هغوی نه پس بیا والي صاحب دی راله او باچا صاحب دی، خو مخکې سید اکبر شاه یو حکمران و، د هغه په فوج کې برتي شو، بیا رسالدار شو او بیا وزیر شو. کله چې او ډېر په سخاوت مشهور و، هر درستخان به یې ډېر کلاو چلو، هر چا سره به یې مدد کو، ځکه پې سخي ارسلا خان نوم کېښودی شو. بیا داسې چلو شو چې کله انګریز راغی برې صغیر ته او هغه هر علاقه فتح کوله، نو په سوات کې ورسره د فوج د باچا صاحب د فوج جنگ شروع شو او سخي ارسلا خان د انګریز فوج سره ډېر په بهادرۍ سره مقابله وکړه، خو بیا هغه شهید شو او د هغه په کور باندې قبضه وشوه. د هغه زنانه هغه کور نه سامان انګریزانو ټول لوټ کړه، ځکه چې انګریزانو سره وسایلو او د سوات د حکمران سره خو به یا توره وه یا به ورسره ټوپک به هم په 1793 کې نه و. نو دغه زړه زمانه وه او انګریز سره وسایلو، نو دوی ته شکست میلاو شو. چې شکست میلاو شو نو بیا یې د ارسلا خان په کور باندې قبضه وکړه. د هغه لوڼه وې سرتورې بوتلې او جنرال رابرټ د دغې انچارج و د دغې اپریشن یا د دغې انګریزانو مشر په هغې وخت کې، او هغه ته یې پیش کړی. بیا به خلکو په ټپو کې ستایل کول چې د سخي ارسلا خان لوري جنرال رابرټ ته سرتورې مخیزینه. نو دې باندې بیا ټپې جوړې شوې. د پښتنو خو چې څه واقع وشي نو بیا خلک په هغې وخت سره په ټپو کې ستاینه کوي. دا سخي ارسلا خان او دی بیا په 1858 کې د 65 سال په عمر کې شهید شو د انګریزانو د لاسه. نو ډیرو خلکو ته به د سخي ارسلا خان نه وه پته. ما وی چې نن درته د سخي ارسلا خان هیستري بیان کوم. امید لرم ستاسو به خوښ شوي او ما ته داسې ښکاري چې د ده قبر په غالیګي کې دی، د سوات کم دوستانی یا په غالیګي کې. نو هغوی لږ ما ته معلومات کنفرم کړي چې او د ده قبر واقعي په غالیګي کې دی. نو ډیره مننه به کمنټ پې وکړئ چې تاسو ته د سخي ارسلا خان باره کې مخکې نه پته وه کو نه وه پته. دوستانو سره شیر کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.